انسان چې صدقه ورکوي ولو بشق تمرة اگر که د کجورې یوه ټوټه ولې نه ده د کجورې نیمه ټوټه ولې نه ده زما رب د دا انسان په باره کې فرمایي وایي ده ته زه د بد لارې چې ده ته بلاګانې راځي بدونه راځي شرونه راځي د هغه اولیا دروازې ته پکې نه بدلون کوم دا فایده هیڅ فایده نه کوي خو په ظاهر خو مو ته کار نه کوي خو چې زموږ د جیب نه راځي الله دې معافي وکړي لیکن الله سو د ستاده فایده د پاره د ستاده فایده د پاره الله ته د مال څه ضرورت دی الله ستا په صدقه باندې سکی د مال الله د موږ په صدقه باندې سکی شته الله ته د صدقې دغه چې الله و چې افرغ من کنزک عندي ما سره د خپل پیسو نه ایګاو کوړه الله دا خبره ولې کوي زما محترم خو استاد لپاره چې تا ته فایده ورسېږي د مال د سرسایي صدقه چې نبی رسول الله سلام مبارک په امر وکړ د سرسایي یا د صدقه نو ګویا صحابه په تاسو رامن دیواله قسم دې مالونه چې د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي کله چې د قران یو آیت نازل شو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله فرمایي که تاسو ما سره اقام کولای نو کېش پیسې نقد مسکوت قوي مال به ما سره جمع کړي مال به کمزوري مال نه راکړي ځکه ما الله ته وګوره زما د شان موافق ما سره کار وکړه داسې نه چې مال کمزوري مال راکړي مال کمزوري پیسې راکړي وایي الله وایي مال مضبوط شي راکړه کله چې قرآن دا آیت نازل شو ابو طلحه راغی نبي صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي د الله رسوله زما یو باغ دی چې ما ته ډېر محبوب دی ډېر روحا ورته وایي نو د دغه باغ نه به د نبي صلی الله مبارک اوبه وڅښلې دا د مدینې منورې په دا وخت کې 23-24 نمبر ګیټ ته دا باغ مخامخ اوس خو اوار دی وایي دغه طلحه وایي د الله رسوله دا باغ چې ما ته خوښ دی په دا کې زما اهل او عیال اوسېږي زما بچي پکې اوسېږي د الله رسوله چې زه دا ورکړم ما ته مقابله کې څه ملاوېږي زما پیغمبر د طرف نه جمله ووایي دا باغ ته ورکړه ستا دپاره په جنت کې د یو بلډینګ ذمهواري زه اخلم طلحه ورته وایي د الله رسوله دا عمر مخکې درته فی سبیل الله مې درکړه وایي دغه صحابي دی چې کور ته رامنډه وي بلې ښځې ته وایي پارکېږه د کور نه او ورته وایي ولې پارکېږم وایي دا باغ مې خرڅ کړی دی وایي خاوند نه په چا دې خرڅ کړی دی وایي ډېره مضبوطه ګټه مې کړې ده څنګه ګټه دې کړې ده وایي دا باغ مې الله له ورکړی دی وایي په مقابله کې به زما رب ماله جنت راکړي ټول څوک سبحان الله هغه داسې صحابه زموږ داسې ایمان شته اوس په دا اډه کې یو کس دی انسان بکسي دي او زه ورته ورکړه دا بکسه د الله په نام هغوی ستا چې لیونې شوي مازغه دې خراب دي یوټان دې ستا په دا اډه کې بهترین خلک شته په دا اډه کې ماله ورکړه هلکه دا یوټان د الله په نامه زه تا د دې ټایم کې ویل نو ستا چې لیونې شوی د مازغو کې دس شوی دی د ما محترم هسې ایمان غواړي قوي چې تا او خپل اهل او بچي رابار کې او د مدینې منورې یا په سارا کې اوسېږي یو کیمپ دی یو ټینټ دی اچولي چې خپل کور هم صدقه کې د ما محترم او یو ټینټ دی اچولي ستا بچي په هغه ټینټ کې زمانه تېرې قوي ایمان غواړي که نه نو هغې داسې دغه ګوره ورته 350 روپۍ سرسایه نشي ورکولی زموږ داسې ایمان پاتې شو ورنه پته و نبي اسلام مبارک ته چې زما امت به داسې راځي چې دوی به د مال د وجې نه او دوی به د خپل اولاد د وجې نه قرآن کې الله فرمایي انما اموالکم واولادکم فتنه زما امت نبي اسلام فرمایي چې په اخره کې د دوه څیزونو د وجې نه به کېږي د محبت د مال د وجې نه او د محبت د اولاد د وجې نه د اولاد په محبت کې به دې دومره غټ شي چې هغه بچې به راپاسي او ته باندې به بیا تسلیم الله موږ ته ښکاره کړی د مال د وجې نه به انسان دومره غټ شي چې عمده مال به راځي د ده دپاره به د جهنم د تنه کېدو سریه ګرځي د به عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په مدینه منوره کې قحط راغی وایي قحط داسې راغی چې غنم اوړه ختم شو زما محترم غنم غیب شو وایي هغه بېپاریان راغله عثمان بن نورین ته وایي تا سره که غنم مات وي هغه موږ راخرڅ کړه وایي څومره دام وایي یو په ډبل باندې قیمت درکړو توجه غواړم زما محترم یو په ډبل باندې قیمت درکړو عثمان بن نورین څه وایي سودا کمزورې ده غم کمزورې دی ریټ هم کمزورې دی هغې ورته ویل چې یو په 3 باندې درکړو عثمان زینیرو وایي ریټ هم کمزورې دی حتی تر دې پورې چې 10 ته رسول یو 10 ګنا زیات والا خو دا غله راکړه عثمان زینیرو ورته اوس هم کمزورې دی وایي نه درکړو هغې ورته ویل عثمانه هغه بېپاریان ورته ویل عثمانه د دې نه مضبوط دغه تا ته کوم ځای ملاوېږي عثمان زینیرو ورته ویل ها یو ذات شته چې هغه ماله یو په 200 باندې راکړي وایي دې حیران شو چې دا کوم بېپاري دی چې تا له یو په 200 باندې درکړي هغه وایي بېپاري نه دی یو ذات داسې دی چې هغه زما رب ذات دی چې دې سپاره کې زما قرآن کې تذکره وکړه
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة وتلا انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فما ربي تغنموا يودانا ركا انتا يودانا ويدانا بوسا يبانا بركو الدنيا كم اجر بركو بجنت كتالة بجنت كتابة اعلان جنتكم تجربتم. خلينا خبرك وعثمان زيورين السفرة مال وصاروا كل المدينة منورة بعد تقسيم كده بعض هذا ايمانه